الرحمن الرحیم. باب معرفت الفروض و مستحقیها. باب د په بیان د پیجندلو د حصو کې او په بیان د پیجندلو د مستحقینو د حصو کې. حصے کمی دي او د حصو مستحقین څوک دي. الکه مخکې تاسو څو مسلې ویلې. یو خدا د چې مړی مړ شي د هغه د مال سره څلور حقوق متعلق شي. اول تجهیز او تکفین، او دویم قرضونه، دریم وصیت، څلورم تقسیم. چې مال په تقسیمې هغه څو ډلې دي. دویمه مسله دا هغه لس ډلې دي. صحیح ده. بیا چې کوم دی مستحق د میراثي او خو سمانې راشي او میراث نه ورکوي هغې ته موانع وایي. موانع څو؟ څلورو: قتل، رق، اختلاف د دین او اختلاف د دار. دا څلورو. لکه پې پوه شئ. اوس خو مال به تقسیمو. سړی مړ شو مال دې پاتې دی، وارثان هم شته او وارثانو کې مانع هم نشته. مال پې تقسیمو. څنګه به تقسیمو؟ اول خو قرآن په ذوی الفروض به تقسیمې. ذوی الفروض چاته وایي؟ چې قرآن کې ورته حصې مقررې دي. که د دوی نه صفات شو بیا بیا عصباتو ته ورکوي، هغه دویم نمبر کې. صحیح شو. نو حصې څو دي چې قرآن کې مقررې دي او د دې حصو خاوندان څو دي؟ هلکانو شپږ حصې قرآن کې ذکر دي او د دې حصو مستحق 12 تنان دي. څلور سړي دي او اته ښځې دي. لکه پې پوه شئ. خلک وایي اسلام ښځو سره ظلم کوي، ښځو له حق په اسلام کې نشته. قرآن په میراث کې اته ښځې ذکر کړي او څلور یې سړي ذکر کړي. د ښځو له ډېر حق ورکړه، که ورې نه کړه. هلکه پې پوه شئ. د ښځو ډېر استحقاق یې ذکر کړي. او بیا للذکر مثل حظ الانثیین. بل کار اسلام دا وکړو چې سړي د پاره به په شان د حصې د دوو ښځو وي. نو د سړي حصه دای مشابه کړه د ښځې د حصې سره. نو د مثله نه مخکې چې صحیح هغه به مشبه وي او د مثله نه وروسته چې صحیح هغه مشبه به. او تاسو ویلي دي چې وجه د شبه په مشبه به کې اقوای. نو د سړي حصه یې مشابه کړه د ښځې د حصې سره. دې ته اشاره ده چې د ښځې حصه په میراث کې دا اقوا ده د سړي نه. څه ده؟ دا اقوای ولې ګرځولې ده؟ که سړی خو په زور هم اخیستی شي او جنګ جګړه، او ښځه خو جنګ جګړه نه کوي، څوک یې نه ورکوي که نه. پښتانه ښځو له حصې ورکوي؟ هلکه پې پوه شئ، نه ورکوي. پلار مړ شي ورونه بس مال تقسیم کې او خور له پکې حصه هم نه ورکوي ظالمان. هلکه پې پوه شئ. تاسو داسې ونه کوئ که د چا حصه وي. پلار مړ شو پیسې دې پاتې شي نو بس داسې به برابرې تقسیمې کوي. که نور نه ورکوي بس هغې مجبوره کوي. که هغې نه ورکوي چې ستا حصه وه څومره پیسې ورسېدلې، د خور حصې ته پکې حساب وکړه چې په ټول مال کې د دې خور څومره کېږي دومره. هر ورور ورسره څومره ظلم وکړه دومره، ما ورسره څومره ظلم کړی دومره، دا پیسې وا خور ته ورکړه. دا زما وسه کېږي دا واله، ستا حصه ما ته په ظلم کې راغلی، دا نورې چې نه درکوي زه څه وکړم. هلکه موږ او تاسو باید داسې وکړو او په دا رواج نه دی. او خور چې حصه وغواړي نو بیا ورسره رونه مړی ژوندی کټ کړي. هغه غریبه د ویرې د وجې نه حصه نه غواړي. وایي بابا مې دې کور ته نه پرېږدي، مور ته. قسم په خدای داسې ما ډېر لیدلي دي، تاسو به هم لیدلی شاید. نو ښځې ته اسلام حق دا ورکړی دی چې میراث کې به حصه کې، او دا یې اصل ګرځولې ده او د سړي حصه دا یې فرع ګرځولې ده. ما ته لږ وګورئ. بیا خو سړی کاروبار هم کولی شي، دکانداری، زراعت، تجارت، آمدنی کولی شي، او ښځه خو هېڅ هم نشي کولی. په کار دا ده چې ښځې ته ډېرې پیسې ورکړل شوې وي او سړي ته
لګي پیسې او حال دار چې خزه نیمه حصہ ده او د سړی پوره حصہ ده الکه به پوه شي دا ولی عقل خدا وای چې دا سي پکار ولټه معاملہ پکار زئی په لړې پیسې پکار جواب دار چې د سړی خرچي ډیری دي د خزه خرچه پچا ده په خاوند ده په سړی ده نو خزه پر رکوع سکي دا نیمه حصہ بس ده کله ځان لدی په پاپړ ما پړلی کنه یا جاولې دی پیلی کنه بدای بس ده او د دې نور خرچه پچا ده په خاوند ده کنه د سړی اخراجات ډیر دي د دې د وجه نه حصہ ورته ډیره مقرره شو او د خزه اخراجات کم دي نو حصہ ورته کم مقرره شو لکه په پوي د موجه ده کلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى انسان سرکشي کوي چې ځان مالدار وګوري چې ما سره پیسې دي نو سرکشي د څه خسرې وای چې دا چې ټټ پټ کیږي وا او دا چل دی او دا دی او دا دی او دعاګانې را تکوا وظایف پخواړي او چې د څه چل یو کال دوه بعد بیا استعمالدار شي بیا موږ سره والله کستړي مشي کوي تاسو به پوښتنه منګه یو تاسو حاجت نه یي منګله خاندار شي چې دې خرته وګوره دا ته بزان ډېر غټ سره ښکاری چې ما سره روپۍ د ستا د روپۍ منګله والله کا د ونو پاڼې ښکاری تاسو دې کرنو پیسې خو هندو سره دي پیسې خو څه کمال نه دی تاسو سره دي موږ سره نشته نه دي الکه په هغه ځان د ښکاری چې ما سره غلا پیسې دي الکه په پوهې کې په پوهې تاسو یقین وکړو کلا ان د انسان طبیعت داسې ده لا يطغى ان رآه استغنى چې ځان مالدار نو اوس سړی کنټرول صحیح ده او د خزي کنټرول کمزور ده انفعالي ماده پکې ډېره ده نو خزي له اوس پیسې ډېرې ورکی او سړی له کمې ورکی نو خزه په دې سړی باندې بیا بغاوت کوي په دې ورور باندې سرکشي کوي خزه غټي ځان شه ده بس خدا ځان بغټ کی ما سره دومره پیسې دی او تاسو سره نشته دا په دغه کې دی بحر دغه د کن شرح د بحر الرائق ابن نجیم لیکي کتاب النکاح کې کمه خزه سره به نکاح کې په سړی کې به د نکاح سو شرط نه یو خزه کې نو خزه کې بدای یو خدا چې خزه په قد کې تا نه کمای ځکه که قد کې تا نه اوچتای او ته لنډۍ نوټیزن ورته ښکاري اب تا نه اوچت رواني او ته ورته لاندې ښکاري که نه نو دا شاته در پسې روان یې ته ډېر بد ښکاري هلکه دا بحر الرائق کې ابن نجیم ذکر کړي دي او تاسو تجربه به پې شاید چې مشاهده یې په دې چې ښځه ډېره دنګه یو سړی ټیټي نو بیا که نه نو ډېر ډیزن ورته ښکاري که نه هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ یا ښځه داسې ده که نه ده نو ما ته غوږ صحیح یو شرط دا دی دویم شرط دا دی چې دا ښځه به په مال کې د سړي نه کمه که ښځه دې د مالداره سړي لور وکړه او ته د غریب سړي زوی نو ښځه در باندې هېڅ برېک نه نیسي ته ورته هېڅ سړی نه ښکاري چې ته څه سړی که سړی وې پیسې به دې ګټلې وې زما پلار سړی دی پیسې یې ګټلي ته سړي بچی خو نه یې پلار دې هم غریب سړی و داسې ده که نه ده دا غریب خلک خو دې له خوشحالۍ د پلانکي لور مې وکړه ډېر په دغه یي او هغه لور بیا دا سخر هم په لته وهي او دا خاوند هم په لته وهي سړی ورته نه ښکاري که هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي داسې ده که نه ده نو ښځه به په مال کې هم د سړي نه کموي هلکه خانداني شرافت کې به هم ښځه د سړي نه لږ ښکته وي که خانداني شرافت کې که هغه اوچته وه او ته ټیټ وې بیا به دې هم دغه حال بیا به په لتې خورې نو لتو له به بیا ځان ټینګې هلکه پې پوه شئ او بیا به جرګې هغه به در نه تللي پلار کر او پلار به در باندې سرتي نږدې او ته به زاری کوې پلار به هم سخر به هم در نه ویرېږي او نه به در نه سترګه سوځي وایي دا د ټیزنې کورنۍ سړی دی تاسو یقین وکړئ چې داسې ده مشاهدې سره دا خبره ثابت نو په مال کې کوره کتابونو کې دا دی چې ښځه به د سړي نه کمه وي نو ځکه شریعت کمه حصه ورکړې ده پوه شئ پې او سړی به په څو خبرو کې د ښځې نه باید زیات دي هلکه پې پوه شي که پې پوه ښځه به په حسن کې د سړي نه زیات دی دویم نمبر
سړی به په قد کې د ښځې نه اوچتي او دریم نمبر دا دی چې سړی به په خانداني شرافت کې د ښځې نه لږ اوچتي قصه خو مې ته کړې وه که نه صحابهو کې دغه قیس ابن ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ خطیب الانصار ډېره ښه خطبه به ویلې نبی علیه السلام د وړاندې لنډی صحابي و د قدمه او خور یې او ښځه چې وکړه که جمیله بنت ابی ابن سلول د عبدالله ابن سلول چې کوم منافق و د مدینې مشر و که نه د هغه خور یې وکړه مسلمانه وه جمیله بنت ابی ابن سلول او په ټوله مدینه کې دا ښایسته ښځه وه او د په مدینه کې یو بهترین باغ و هغه یې په مهر کې ورکړ څه وخت وروسته دا ښځه راله نبي علیه السلام ته وایي د خدای رسوله د الله دپاره سوال کوم ته نه مې خلاصه کړه چې طلاق راکړي هغه دی څه چل شوی چل څه دی نو هغه ورته وایي زه د ده په دین باندې او د ده په اخلاقو هېڅ عیب نه لګوم ډېر دینداره سړی دی ډېر ښه اخلاقو دی خو بس داسې چل دی چې بله ورځ را روان و د سړو سره او بس سړي اوچت را روان و دی په ټولو کې لنډی وکړ ته پامه مې بد شه طبیعت نه مې وغځېده نو بس اوس مې ورسره طبیعت بلکل نه لګېږي او هسې نه دا مې بدې شي چې په اسلام کې کفر وکړمه اسلام کې کفر دا معنا ده چې د خاوند ناشکري دا کفر دی که نه کفران العشیر هلکه پې پوه شئ ګناه رانه ونشي نه دغه نبي علیه السلام راوغوښته ثابت ابن قیس ابن شماس هغه ته وایي ښځه دې داسې وایي سړی ډېر خفه شو وایي ما خو دا ډېر په خوارۍ او محبت سره وکړه او بیا چې زما کوم بهترین مال دی په مدینه منوره کې د ټولو نه اعلی باغ مې ورکړی په مهر کې به څه کوي ښځې نه نبي علیه السلام تپوس کوي ښځه ورته وایي هغه باغ به م واپس ورکړم په خلع کې او که نورې روپۍ غواړي دا به م ورکړم خو ما د طلاق راکړي هلکه دا بیا د خلع آیاتونه نازل شکړه د خلع آیاتونه دویمه سپاره کې دي که نه چې که تاسو سره کور نه کېږي سړی طلاق نه ورکوي نو ښځه دې مال واپس کړي نو بیا به طلاق ورکړي ولا جناح علیکم فی ما افتدت به انفسهما دی که څنګه دی هلکه دې ته خلع وایي بیا ایسته طلاق ورکړه نو داسې چل دی هلکه پې پوه چې تاسو ته وایم چې د خپلې شړۍ سره خپې غځوئ تاسو پې پوه شئ هلکه چا چې واده نه یې کړی چا چې کړی دی هغوی څه ته خدای خیر کړي او چې چا نه یې کړی هغوی ته وایم چې د خپلې وړۍ سره خپلې شړۍ سره خپې غځوئ دا مطلب مې اورېدلی که نه یعنې چې څومره م کمپله یې هغومره خپې غځوئ دا نه چې کمپله دې وړه ده دا خپې هغه ځای له غځوي چې څومره تاسې یخ هومره ښځې غواړئ دا نه چې ته وایې چې په دې کلي کې د ټولو نه ښایسته ښځه به یې ما ته به یې راکړې هغه درته وایي دا عینته دې مخ له ونیسه چې دا ستا مخ څنګه دی ته یې څنګه چې غواړې ښه ښځه که درته وایي نو بیا به صحیح تاسو پې پوه شئ زما به دې خبره نه درمیانه سبب هم بیا کور خرابي هغه چې تا له ګوري خفه به چې دی مردار له وګوره قسم په خدای چې داسې چې تا له ګوري شکر وباسي او چې ته ورته ګورې شکر وباسې چې داسې زه خدای دې خیر کړي نو څه خبره مې کوله په اسلام کې ښځې ته څلور اته پکې ښځې ذکر شوي دي او څلور پکې په ذوی الفروض کې سړي ذکر شوي پې پوه شئ او دا حصې چې کومې ذکر شوي دي قرآن کریم کې دا شپږ دي ګورئ الفروض المقدرة فی کتاب الله تعالی هغه حصې چې مقرر دي د خدای په کتاب کې ستتون شپږ دي اول النصف والربع والسم او دویم والثلثان والثلث والسدس هلکه به پوه یو نصف دی دویم ربع ده او دا سمن دی دې ته اول فریق وایي دې ته څه وایي اول فریق او ثلثان ثلث سدس دې ته دویم وایي ما ته وګورئ دا فروض دوه قسمه دي یو قسم نصف ربع سمن او دویم ثلثان ثلث سدس
الکه په پوه شئ دا حصې ټول دو تقسیمه دي. قسم اول نصف ربع ثمن دا قسم اول دی، او قسم ثانی ثلثان ثلث سدس. او دا دواړه په څه دي؟ علی التضعیف والتنصیب، په تضعیف او تنصیب دي. په دې خبره پوهیږئ چې په تضعیف دوچاندای ته وایي، تنصیب نیمایه ته وایي. الکه اول قسم ته تاسې وګورئ، اول قسم کوم دی؟ جواب راکړئ. اوس تضعیف پکې وکړئ، تضعیف د شاده طرف نه راشئ. یلکه ثمن چې دوچنده کې ربع ته جوړ شي، او ربع چې دوچنده کې نصف ته جوړ شي. په دې پوهیږئ؟ الکه پوهیږئ پې که نه؟ هسې خوله خوځه وایي، مطلب ورسېدی. یلکه ما ته وګورئ، ثمن اتمې حصې ته وایي، په 2 روپو کې 1 روپۍ ثمن شه، او ربع په 4 کې 1 روپۍ شو، او نصف په 2 کې 1 شو. خبرې تم خیال دی. نو په 8 کې بیا 4 نصف شو، او په 8 کې 2 چې کم دی ربع شو، 2 پکې څه شو؟ نو اوس په 8 کې 1 روپۍ ثمن ده. نو تضعیف پکې وکړه، دا یوه دوچنده که نو څو شوي؟ نو 2 چې شوي بیا ته څه جوړ شو؟ ربع ته جوړه شو، او ربع 2 شوي که نه؟ په 8 کې 2 روپۍ ربع شوه. اوس دې کې تضعیف وکړه، 2 چندې که نه څو شوي؟ 4 شوي، او 4 دا 2 نصف دی. اوس خو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ او تنصیب، یو تنصیب هم پکې کېږي. تنصیب نیموالی د دې بل طرف نه راځه، نو تنصیب دی. ما ته وګورئ، ما ته وګورئ، په 4 کې ما ته وګورئ، په 4 براوالو ثمن څو دي؟ 8 دي، او ربع 4 دي. ربع څو دي؟ 4 دي، او نصف څو دي؟ 2 دي. الکه ما ته وګورئ، نو په 2 کې 1 نصف دی، او په 4 کې 1 ربع ده، او په 8 کې 1 ثمن دی. په دې خبره پوه شئ؟ اوس داسې چلو کا، په 4 کې 1 ربع ده که نه؟ 4 کې 1 څه ده؟ ربع ده. او په 2 کې 1 څه دی؟ نصف دی. په 2 کې 1 نصف دی، او په 8 کې 1 چې کوم دی څه دی؟ ثمن دی. څه دی؟ ثمن. نو دا نصف چې کوم دی دا د ربع نیمایي ده، ځکه په 8 کې ربع څو ده؟ 8 کې ربع څو ده؟ 2. نو 2 نیمایي کا 1 نصف شه. او ربع په 8 کې ربع څو ده؟ په 8 کې ربع څو ده؟ 2 دي. 8 کې ربع څو ده؟ 2. نو دا 2 چې 1 کا کنه، نو بیا ته ثمن جوړ شي. اوس په پوه شئ؟ یلکه تنصیب داسې چې تنصیب نیمایي ته وایي. یلکه څه ته وایي؟ نیمایي ته. نو په دې په 8 کې په 4 کې 1 ربع ده، 4 کې 1 څه ده؟ ربع ده. نو او په 8 کې 2 ربع ده، چې په 8 کې 2 ربع شوه، نو په 4 کې په 8 کې 1 ثمن شه، او 2 پکې څه شو؟ ربع شو، او 1 پکې ثمن شه. اوس راولګېږه داسې چې ربع پکې څو ده؟ په 8 کې 2 ده. نو دا چې په مین نیم کې څو دي جوړېږي؟ 1. نو 1 ثمن دی. او ربع پکې څو ده؟ 2 په مین نیم کا نصف ته جوړېږي. له پوه نه شئ؟ یلکه 8 کې په دې ټولو مجموعي کې خبره کوو، 8 دي که نه دي؟ 8 کې ربع څو ده؟ 2 دي. دا 2 په مین نیم کا 1 نصف شه. نصف شه که نه شه؟ نصف 1 دی که نه دی؟ په 2 کې 1 ته نصف وایي. او دا 2 چې ربع ده، دا 2 چې په منځ نیم کې، نو 1 ته جوړ شو، دا 1 ثمن شو. تنصیب دی وکړو. تنصیب څه معنا؟ نیم نیم دی کړه، حصې دی کړه، دا ښکته طرف نه راغلی. تضعیف او تنصیب. تضعیف په بره ځای، یلکه یا په بل عبارت سره داسې ووایه
چې نسب چې کم دی د ربع دویمه حصه ده او ربع چې کم دی سمن د دوچند سمن دی هلکه به پوه شي یا په بل عبارت سره نسب خو د ربع دوچنده شو او ربع چې کم دی د سمن دوچند شو او داسې پسې ځه ثلثان د ثلث دوچند شو او ثلث د سدس دوچند دی پرې پوه شئ او د شانه پیدا شه د شپږو واڼو باندې سدس د ثلث نیمه ده او ثلث د ثلثانو نیمه ده صحیح شو ثلث د چا نیمه ده او سمن د ربع نیمه ده او ربع چې کومه ده دا د نسب نیمه ده خبره پوه شئ لکه تا ته هم پوه شي نسب د ربع نیمه ده یلکه دا سمن چې کم دی دا د ربع نیمه ده او ربع د نسب نیمه ده ربع د چا ده نو نسب خو دوی حصې دي په دوو کې یو ته نسب وایي دا دوه څلور کا نو څلورمه پکې ربع شوه نو دا دوه څلورمه دا خو نیم د دوو شوه که پوه نه شي